ایاک نعبد و ایاک نستعین د ما عزتمندو مشرانو نجوانانو د پی ټی آی کارکنانو السلام علیکم. وعلیکم السلام. د ما عزتمندو د تاسو د علاقې مشرانو خبرې وکړي او ډېرې ښې خبرې وکړلې، خو که تاسو سوچ وکړو نو موږ دا خبره ډېره اورېدله یاره د مشران غداران دي، پلټیکل نه د پیسې خلي او موږ ته یې څه ونه کړو. ما نه خفه نه شو، خو د نن څه ما کوم نظر دی مشاله یې د مونږ جوانان څه کوم پوه شولې غداري کوي 2000 پسې منډې کوي نو هغوی بالکل تاریخ پوه شولې مات کړل. د ما عزتمندو که تاسو عقل خلو نو بیا یې پوه شي شیعه قوم نه واخله، توري قوم نه عقل واخله، اهل تشي نه عقل واخله. وایه شاه ویلې څه کله د پی ټي آی حکومت راغلو د دې پی ټي آی حکومت خلاف 11 پلټیانې په اسلام آباد کې پاڅېدې، څه هغه کې مولوي صاحبه دی، هغه کې پیپله دی، هغه کې مسلم لیګ دی، هغه کې شیرپاو، څومره د 11 پلټیانې دي هغه پاڅېدې د عمران خان خلاف. عمران خان اعلان وکړو چې زه به اول لاس شوم، څه د کوم غټ غټ خال دي، څه وزیران دي، منشتران دي، ویلې چې دوی د معامل تباه کړی دی، دوی کرپشن کړی دی، دوی د معامل خرڅ کړی دی. ویلې چې تقریبا اوسه د معامل 40,000 ډالره پوه شولې قرضدار دی. د ما عزتمندو توري قوم زه بار بار تعریف کوم ته ډېر هوښیار قوم دی شه. هغه سوچ وکړو د هغه مینې پیپل نه و ساجد صاحب، څه هغه سره دومره پنډ نه و چې یو لښتی جوړ کړی وی، په متمخانې کې یې جرګه وکړله چې لږ عقل نه کار واخله توري قومه، سوچ وکړه پیدا وچاته کا د پی ټي آی حکومت بل چاته پنډ نه ورکوي. د ما عزتمندو دا تاریخ دی چې اقبال مې په 40,000 ووټ راوستو، 40,000 ووټ یې ورکړو. نن ته سوچ وکړه، ما ته ډېر افسوس ودرېږي، ته سوچ وکړه چې 120 پلاټه په مسجدو په متمخانو په هغو خلکو باندې د شمسي پلاټونه یې ولګول. د ما عزتمندو ته لاړ شه سمیر آباد نه سترګې وغړه پره چنار کوڅې کوڅې کې هر ځای کې روډ شروع دی. تاسو ته پته نشته ما منشتر سره په سادې جرګه حال کې زړه باد شو، د دې دغه مشران ګواه دي چې ما ته منشتر دا الفاظ و چې ملک صاحب د تا این پیښ اقبال میا دی، دې ته ما دنیا پنډونه ورکو. ما ورته ویل چې منشتر صاحب د ما این پی د ما مینې ملا نه دی چې هغه باندې تا پنډ بند کړی دی، دا این پی داخلي تشي افر کورم دی، مهرباني وکړه ما ته خپل پن راکړه. د منشتر الفاظ و چې ته ویلې خپل نماینده نه جوړوې، ویلې خپل نماینده ته ووټ نه ورکوې. د ما عزتمندو عقل نه کار واخلو، سوچ نه کار واخلو، والله بله دا مو د سره وعده دی چې کله په خرزمان خان راغلو ایمینې دا یاد لره لکه نن د توره تیاره دی، که دغه کې تا شمسي پلاټ ونه لیدلو، تا شمسي ټوبیل ونه لیدلو، بیا موږ ته یې پښتانه غږ ونه کړو، بیا راته وایو شه تاسو نه پاخه بې غیرته هېڅ چوکانه. سوچ خو تا وکړه که نه، عقل نه خو تا کار واخله که نه، څه بار بار دا مشران وجنګېدلو. نن ته وګوره چې په چنار کې بلینډ کې پاسپورټ دفتر ته ولاړ وې، کوټ کې به ولاړ وې، د پی ټي آی حکومت کې ملتصدي کې پاسپورټ دفتر ولګولو. د ما عزتمندو عقل نه کار واخله، نن به ته جج را ولاړ وې په چنار کې، قطار کې به ولاړ وې، نن به درته جج راوستو د پی ټي آی حکومت کې صدې کې به ته کېنولو. د ما عزتمندو عقل نه کار واخلو، دا موږ سوالونه د پی ټي آی کارکنانو وکړو، منشترانو ته لاړلو، څه صحیح دی ته پنډ هغه ته نه ورکوې، دا خبره ته وکړه که نه. خو زه ته سوال کوم، او عزتمندو ته سوال کوم، دا یوه مکه دی، دا یوه مکه دی، دا مکې نه پیدا اوچاته که تو ووټ ایمانداري سره ورکړه، انشاءالله دا د پی ټي آی حکومت دی، د پی ټي آی نماینده دی، ویلې چې دا هغه انسان دی چې کور ایجنسي کې الله تعالی دوره جایداد ورکړی چې چا محتاج نه دی، الله تعالی دوره عزت ورکړی چې چا محتاج نه دی. دا د پی ټي آی کارکنانو درته مجبور کړی و چې د پی ټي آی حکومت یې 5 روپۍ خرچه وکړه د خدای د رضا، مهرباني وکړه ته راوځه، انشاءالله ته به جوړېږې او انشاءالله دې ما دا علاقه به ترقي کوي. زه ډېر بحث نه کوم، ډېرې خبرې نه کوم، خو کله کله مو کلمې وسېږي د غوسې نه
یوه نیمه جزبې سره خبرې وکړو چې خپه و هغه معذرت غواړو ډېره مننه. السلام علیکم.